عزیزانو بلقیس چې څه وخت کې د سلیمان علیہ السلام په خط باندې خپل جرنیلانو سره مشوره وکړه نو داغه مشورې خلاصه دا وه چې بلقیس وی چې زه جنگ په هیڅ قیمت سلیمان علیہ السلام سره کول نه غواړم تحفه او ډالۍ به ورولېږم کده بادشاہ وی نو تحفه به قبول کی او نور بغلې کینی او کده پیغمبر وی نو بغیر د اسلام نه په بل شي باندې ناراضي کی چنانچه تحفه او ډالۍ ورولېږله هغه بیان می 13 جمعه ستاسو په مخ کې کړو چې سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل چې دا خبره د تحفه او د ډالو نه دي بلقیس تیارې وکړه چې زه په خپل ورزم سلیمان علیہ السلام ته اطلاع وشوه چې بلقیس په خپل راضی نو سلیمان علیہ السلام داغه د استقبال تیارې و او تیارې داسې وکړو چې تمام پیریان او دیوان راوغوښته او ورته وی چې ماته د هدهد مارغه ویلي دي چې د بلقیس ولها عرش عظیم داغي او دمره عجیب او غریب تخت چې سړی ورته حیران شي پیریانو ته وی چې بلقیس خو را روانه ده خو په دې می پوي کوي چې داغه نه مخ کې به داغه دا تخت دلته څنګه را رسیدلی چاغه د وطن روزي او ما طرف ترازی او داغه نه مخ کې داغه تخت را رسیدلی پیریانو ورته وی چې صاحب دا خو ډېر آسانه خبره ده راوبرسي سلیمان علیہ السلام ورته فرمایل چې څومره وخت کې به راورسي عفریت د یو پیری نامه و عفریت هغه ورته وویل چې د سترګو پر رب کې څومره وخت چې د سترګو پر رپا لګي دومره وخت کې به د هغې دا تخت دلته پروت عزیزانو چاره روانه شوه نو د سترګو پر رب کې د هغې نه مخکې د هغې تخت راورسېدو د سلیمان علیه السلام تخت سره کې بلقیس را روانه ده او د استقبال تیاری دی صاحبه پیریان دی او دیوان دی او مارغان دی او عجیبات دغه مارغه سلیمان علیہ السلام تدام ویلیو چې د بلقیس پخپو ویخته دي سلیمان علیہ السلام خیال وکړو چې دا خبره به څنګه رښتیا کیږي چې د بلقیس پخپو ویخته دي اوس دا خو بادشاہ ته سړی ویلم نشي چې ته لږه پنسه اوچته که چې زه ستا خپې وګورم دا مشوره وشوه چې دا مشوره وشوه پیریانو دیوانو وی چې صاحب دا به پزان پویم نه یو پنسې به اوچتی کی او ته به خپې وګورې
کملار چې د دې د استقبال د پاره جوړه وا هغه لاره کلهمه داسې د شیشو جوړه کړې شوه چې رانږدې کېدو سره به سړي ته دا پته لګېده چې دا اوبه دي. ترقی یوازې په پاکستان کې چغې والے کېږي ملک په تړکای روان دی، ملک په تړکای روان دی. تاسو که خیال وکړئ دا د پاکستان حکومتونه چغې وي ملک په تړکای روان دی، ملک په تړکای روان دی. ملک دا په تړکای روان دی چې پرون د 50 کسا په کراچۍ کې ملک له تاوسه پورې ملک ته د سړیتوب چل نه دی ښودلی. تا ملک د اخوت او په یو بل د قربانېدو اسباب نه دي جوړ کړي. پرون مهاجر او پښتانه په کراچۍ کې ولې مړ شو؟ پریټ همغه سړی غلط کوي چې ډریل انسټرکټر یې غلط دی. ډریل انسټرکټر چې چل ولا د پریټ نه ورځي نو هغه نرنګوټان چرې ټرین کېدی نشي. د پاکستان هر حکومت چې راغلی دی ډریل انسټرکټران یې غلط دي. اله په خپله د پریډ چل نه ورځي نو بل به د پریډ چل څه وکړي؟ دا چل خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکه چې لاړ مدینه منورې ته نو اهل مکه هم کېنول او اهل مدینه هم کېنول او ورته ووایي چې زه ستاسو په منځ کې رورولي جوړوم ځکه چې دې کې څه خلق هجرت کړی دی د مکې نه راغلي دي مدینې ته او څه خلکو د مدینې باشندگان دي نو ملکونه هم جدا دي. زه ستاسو په منځ کې عقد مواخات قائموم. عقد مواخات معنا ستاسو منځ کې رورولي جوړو چې دا فرق د منځه وځي چې دا د مکې سړی دی او دا د مدینې سړی دی. دا فرق به نه فرق به صرف دای چې دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم روحانی اولاد دی. دا ټول مسلمانان دي. دی کې د مکی او مدنی فرق نشته. عقد مواخات یو سړی پکې راپاسې د مدینې باشنده و هغه ورته وایي چې صاحب ما سره چې د چا رورولي جوړی ما سره نو د داسې سړي رورولي را سره جوړه که چې د چا ښځه نه مکې نه راغلی مهاجر وي او ښځه یې نه وي چې ولې وی زما 2 ښځې دي چې زه یو ښځه وله ورکړم. رورولي یوازې دې ته نه وایي چې په خوله زه ووایم چې دا زما رور دی. زما 2 ښځې دي زه به یو ښځه طلاقه کړم او دله بیا ورکړم چې کور یې آباد شي. خو یو خبره ورته کوم ښځه به هله طلاقوم چې دې کور ته بوزم او دواړه ښځې ورته وښیم نو چې کومه د ده خوښه وي چې هغه زه طلاقه کړم او دله یې ورکړم. وی دا ولې؟ وی دا ځکه که زه په خپله خوښه یو طلاقه کړم نو خدای پاک به وایي چې ستا کومه نه وه خوښه نو دې طلاقه کړه او دله دې ورکړه نه چې دې خوښه کړي او زه یې طلاقه کړم. تاسو به مونږ به داسې به څوک عقد مواخات دې ته وایي چې کوم د اهل مکه او اهل مدینه او منځ کې نن زمونږ په دې ملک کې سال دی د سال جوړ دی. دا دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا مودودی دی او دا پنجپیری دی او دا پلانې دی او دا څه د خدای په قهر دا ملک اخته یو لوی قهر په دې پاکستان نازل دی. لوی قهر او د دې قهرونو د نزول وجه صرف
د پاکستان د نا اهل حکومتونو د لاس په کار خدا دی چې د ملک حکمران مبلغ وي د ملک حاکم مبلغ وي تقریر کولې شي نکاح تړلې شي جنازه کولې شي د جمعې منځ ور کولې شي جلسه شو پکې مذهبي او سیرت النبی باندې تقریر کولې شي حکمران د ملک خدا سي پکار زمونږ د ملک حکمرانان پرې چي یا د چنډ متناستی او یا چې به د کرکټ تماشو تناستی یا د اکی تماشو تناستی یا چرته د چا کور روانی او دوی له پنچی ور کی افطار په اوس کی افتتاح کر رہے ہیں افتتاح کر رہے ہیں افتتاح کر رہے ہیں دا زمونږ د ملک حکمرانان دي نو د ملک بیړه تبا کیږي د ملک د نا اهل حکمرانانو د لاس دوی کې دین نشته بیا مونږ غوندي خلق روټي خلاصي چې مرګري کړی دي هغه روټي خلاص چې دوی سره په مجلس کې ورولینم د دوی صفاتونه بک د دوی الکه هغه ورځ د کلو کې یو مدرسې افتتاح کړ نو یو وزیر پکې تلو یو مولا را پاسې دلې ورونو د خوش قسمته خبره بلا ده تاسو پوه نه زپدې نه ما چې دا وزیر دی دا صاحب خوشحال پدې ما چې په ملک څومره اسلامی مدرسې دي نو داغه افتتاح د پدې مبارک الله سنو شه دا تقریر ولا مولا کړه اوس کې بچ د وزیر لاسونه مبارک دي نو کومه مدرسې افتتاح چې د دې وزیرانو په لاس باندې وشي داغه مدرسې دې خدای کور وران کی افتتاح خو د یو لوی ولی او د یو لوی بزرگ د یو لوی عالم په لاس باندې د مدرسې افتتاح پکار نن دې بد قسمت قوم ته وګوره جاهل سړی براوري پاغي به د دین افتتاح دا دین شو علماء بناستی لوی لوی علماء بناستی او جاهل به ورته ولاړی تقریر وکړي زه خو چې ورځ تیریږي په خدای باور وکړه بالکل هم دماغ نا امید کیږي د ملک نه مایوس شو بالکل دماغ چې آئنده دا تصورم کې دیشي چې دا قوم بم ټکی یا دا خلق باغ لارې ترازی چا کوم لار سردار کونین صلی الله علیه وسلم جوړه کړی دا خلق باغ لارې ترازی او ډېر زیات کار زمونږ د لاسه خراب لوی خرابي چې دا زمونږ د لاسه زه خو چې څوک د نالت ټکې وای زه ماول په ما کار مونږ نه خراب نالت اول پم دین شرمی اول مونگئی قوم شرمی اول مونگئی اسلام شرمی اول مونگئی ارشہ یو دوکشوا بادشاہی دوک او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری ہے بادشاہان پہ ہم بادشاہ کے غداران بھی درویشان پہ درویشہ کے غداران اس د تبلیغی جماعت خلق خلاف ولی دی زکه چې د دې خلقو دکاندارای په خرابي دا خلق دعاګانې په پیسو کوي جنازې په پیسو کوي تبلیغ والا دواګانې مفت کوي تبلیغ هم مفت کوي د پیغمبر حدیث هم مفت بیان په بسترم خپل اسمبلی روټایم خپل خوري لوخیم په خپل وینځي
بسترای په خپل وګکړي پیدا روان می دوی مفت د خدای دین خلقو تخی نو د دې خلقو دکانداری په خراب تاسو خیال راغی او تبلیغی جماعت والا ولې خراب دي اوس راته چاوي پیران راوتی دي په دې کلو ګرځي چرونو خیال کوي او دا تبلیغ والا چې دي خلق خرابوي که تبلیغ والا خرابي نو په مخ د زمکه خسوک شتا اوای په ایمان په مخ د زمکه خڅوک دي په کوټړای کې ناس خلق خدي چې بار لګیا دي د خلق خزونه ټیکسي لارای جوړې شو لونه ټیکسي لارای جوړې شوې او ته په کوټړای ناس ته دعا وکړو کابل اورز می جمرود کې وی داونه مې نه وباسه لوټ ولا لاس کې ورګه داونه مې نه وباسه لوټ جیب کې واچو الله دې کامیاب غل رواني داونه مې نه وباسه زنا به رواني داونه مې نه وباسه خدای ته وګورئ دا ټول ظلم چې دی زما عزیزانو دا د حکومت ټیک حکومت راغی تو وګوره چې بیا سپېګمې څوک راکږي یو نه دی دا سپېګمې غوسې کړې او بیا کړک چاو کو نه مانه دا ګیره کلک اوس ازادي ده سه داري بي دینه ازادي ده داري بي قادیانه وی ازادي ده شیعه ازادي ده بهاوله ازادي ده چکړاله ازادي ده کو ځان ته आवाज وکړي چې خدای ما ستا د ملک په قانون کې هغه د پرهیز دفع نشته زه پیغمبر ما ستا د ملک قانون کې هغه د پرهیز دفع نشته د ضیاءالحق جامع خیری دي د پیغمبر کې 2 لک دفعې دي د صدر توهین دی وکړو 116 ایم پی او کې او 16 مارشل لا کې او 2 لک لیبلې بدر باندې ولګ خدای پسې کنځلې کوا قانون کې اس دفع نشته پیغمبر پسې کنځلې کوا قانون کې اس دفع نشته پولیس ایف آی آر په نشي چا کولای ځکه چې قانون کې دا دفع شته نه همغه د پیرنګي قانون دی چې کوم نن 200 کال مخکې جوړ شوی نو ګناه په ملک د ملک د قانون دا او د ملک د حکمران طبقه دا چې سو پورې په پاکستان کې قرآنی نظام نه راغلی قانون نه بدل شوه ملک نه بدلی دا خلق به نور په نالت کی نور به شرمیږي نور به رسوای تاسو ګورئ ابل اورز می کتو غاټ پختون تازه واده شوه چې می کته بربند خدای داسې تیر کړ او بیړه دی غار دا ونی نه چادر په سر ما نه چادر نه پرتوک ته وباسا غاټ اوس موږ سوکو امون هيا یو خلدا بیړیم غار کښو مزغو باندې صاحب ما دا استاد مخ کې زه په تکلف لګیا ما س دماغي بوج دی را باندې ډاکټر راته ویل یو میاش به تقریر نه کوي او مجبور ما د مولانو ټول ریون ته تیری چې زما په زمونس کړه مجبور ما زه څه چلو او ځکه تقریر کې می ساوت لا بخوندو کی او نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے کاش عاشق وای چې زما سا ستا د خپل لاندې اوسي زما روح ستا د خپل لاندې قبض شي دغه مې دړه حسرت لکه مولانا روم وای چې شب رحلت عظیم بستر شب رحلت عظیم بستر روم تا قصر حور العین
اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم و زما د روح د قبض کولو په ټیم کې که زما سر پورې ته ډیوه بالا شي نو ستا په رڼا کې به زما روح نیغ جنت ته لاړ شي. تاسو خیال راغی نو الله دې وکړي چې زمونږ ساوم دا الله د دین بیانولو ټیم کې وځي. دا لوی سعادت دا د خدای پاک هر چاته نصیب کړي. نو زما عزیزانو عرض داو چې خلق مغو چې کوم مونږ نه مخکې تیر شوي اوس بلقیس را روانه ده او ځمکه داسې هیئت باندې جوړه ده چې اوبه ښکاري. دا چې را نږدې شو نو پنسې داسې اوچتې کړي چې اوچتې کړي نو هغه د هدهد هغه خبره هم رښتیا شوه چې د دې په خپو ویښته دي. سلیمان علیہ السلام ورته اوبه نه دي دا شیشه ده. د قدرت دې کې یو راز و. سلیمان علیہ السلام ورته دا ثابتول غوښته چې د پیغمبر په مخ کې نور بادشاهان بې وقوفي شیشه اوبه نه پیژني. نو هغه لږه کچا غوندې هم شوه. تاسو خیال راغی شان و شوکتی چې د د استقبال ولیده او تخت رااله چې تخت رااله نو سلیمان علیہ السلام ورته وی چې په تخت کې دیوی چې زه معذرت غواړم. هغه ورته وی چې دا هغه ستا تخت دی ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی و. نو دا ورته وی چې کأنه هو دې ټکي ته اوس لږ سوچ بادشاہ دی سر دے و دماغ دے تخت ستا دا دے. نو دا بلقیس ورته وی چې کأنه هو گویا هغه تخت داسې وو. دا نه وی چې دا دی ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کیدای شي چې دا بل تخت او زه وایم چې دا دی نو زم بادشاه یم د ده په مخ کې به زما بېعزتي وشي. نو ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت هم دا و داسې و. سلیمان علیہ السلام ورته وفرمایل چې دا مغه تخت دی چې کوم ستا جای قرار و دا څنګه دلته راغلی ورته دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته را رسېدلی. سلیمان علیہ السلام په تخت ځان سره کېنوله. اوس بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی. اللہ فرمائی چې بلقیس ہوئی چې اے اللہ ما په خپل ځان ظلم کړی دی ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي. د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه انور دا په خپله او د دې قوم دوی به انور ته سجده کوله او انور ته به خدای وي. نو عقل سر لراغه او وی رب انی ظلمت نفسی خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړی.
واسلمت مع سلیمان خدا اس میں پہ سلیمان علیہ السلام ایمان رہو دا عقل یو بلا خبر ووري مونږ هو عقل سره ډزې کړې دي مونږ د عقل په خبرو چرته پوي اسې وایم کوم د عقل په خبرو پوي دي نو دا ټول ورځ تاسو د خلقو د کرتوتونو ته ګوري دا به عقل کارونه وینه کوي مونږ د عقل په خبرو نه اسې لنډ غوندې درته وختي هلته ناستم نو یو سړی مې کتو نو ګنې په لاس کې دی ګنې اوږد ګنې نو دا یو سړی سپینی دا یو سړی سپینی او هغه اوږده بلا کم از کم 2 غزه ګنې آی نیولې اوس په سړک روان دی او یو سړی سپینی او بس غلط چې یو سړی په سترګو ووالو په هغه بل سر باندې نو هغه غریب څه ونه وی لکه لږ سوچ کوه دی چې تی تیر شو نو مغسې پې لګیا دی اوس تاسو رښتیا وایي چې اوم ډېر غټه بلا وه او ښه مزېداره ږیره هم وه اړکې مې ووي چې زه ورته ویم خو مالکه ما ورته ووی نو څه د سړي زوی نه ښکاري که د سړي زوی وی نو څه عقل به پکې وی چې هلکه سړی دې پې ووالو په سترګو دې ړوند کو نو اوس خو د سړي زوی شه چېرته ودرېږه نو ویجو او بیا وایي په ایمان په دې سړک ټوله ورځ دا کاري کوي تاسو ورشئ په یورپ ممالکو کې یا نورو ملکونو کې وګورئ یو سړی ګنډېری وجووله نو پوستکی به تر هغې پورې په لاس کې نیولی تر هغې پورې چې تر څو پورې د کوړې د غورځولو ټینګ یا ځای راغلی نه او په هغې کې اچولی نه په عرب ملکونو کې وګورئ مجال شته چې کیله وخورئ یا سنتره وخورئ او پوستکی په سړک وګورئ نه ځای په ځای ټیمان ځوړند دي یا د کوړې اچولو ځایونه دي دا به تر هغې لاس کې نیولی چې هلته یې وغورځوي تاسو چې په لار روان یې او کیله وخورئ نو یان په سړک منځ کې به یې وغورځوئ نو چې هلته ماشوم یا سړی را روان یې او د کیلې په پوستکي خپه کېږي نو یو خپه مشرق ته لاړه شي او بله مغرب ته لاړه شي دا خلک دا څه د سړي زامن دي دا بني آدم دي ټولې څښه اوبه په دې سړکونو او بیا پې دا موټر یو لاره شراپ شروپ جوړ هر سړی د غلو او د متیازو په ویڼو لاندې دا خلق دی دې کې څه عقل متیازې به وکړي او 10 به اوچۍ په لاره به روان دنیا ته به دا ښایي چې ما ګنې او 10 وچوم زه مونځ ګزارې زما عزیزان ورځ دا چې دې خلقو کې عقل راځي نو بیا به قیامت وختي یو هلک دی په سایکل زلمی هلک دی داسې نو د سایکل دا مخکې پایه اوچته کړه او په دې وروستی پایه دی چې په وروستی پایه دی نو مخې له وله ټانګه راغله چې ده پایه لګوله خدای بچ کو کینې ورمیږ به یې مات وی دا کومه مستی ده نو هر دا و چې یو تیراواله ښځه وه چا ورته وی خورې څه حال دی هغې وی خورې پوښتنې ما که ډوبه دا و ډوبه به پوتې شي پوښتنې ما که ډوبه دا و ډوبه به پوتې شي نو دا توقع مه کوئ چې دې نه بعد به هم دا قوم چېرته ده بنی آدمو په قطار کې راځي یا چېرته سړي کېږي نور به لکۍ کېږي نور به په نالت کېږي غل متیازې به په یو بل تپل شروع کوي تاسو به وګورئ یعنې تر دې پورې شوي دا به تاسو ومنئ
چې په واده کې یو سړي سره نه لګي او په بوتل کې متیازې اچولي دي متیازې او پکې یو ساس کې عطر اچولي او هغه متیازې پاسېرو د پاسه په هغه سړي چڼکاو کړي ولی وای ما دا قسم خوړلی چې د ده واده متیازې به پرې اچوم دا بني آدم اسلام عزیزان مونږ نه داسې څیزونه جوړ دي که تاسو خیال وکئ په دې موټرونو کې د خانانو نوابانو څه د پلاستیک مارغه یا کوتره یا سپی داسې جوړ کړي نو موټر کې وروسته یې داسې کېنولې او دې شیشې ته یې مخ کړی وله نو موټر چې خوځي او روان وي نو د هغه اثر داسې داسې خوځي مونږ هغه څیز نه سره هم خوځي نور پته نه لګي چې چا څه ووې یا ما څه واورېده یا ما ته څه کول پکار دي یا زه سله پیدا یم یا زه